الامر وقيل الحمد لله وقضي الامر لما قضي الامر وقيل الحمد لله رب العالمين. تو چې دا مخلوق تمام بناشي نو بیا هغه مقبل الله الحمد ذکر کوي. نو ابتدا د مخلوق او په حمد او انتها د مخلوق او بنا د مخلوق هغه او په حمد. دا د قران مقدسه دیمه حصہ و چې کوم ابتدا کې خبره کړې و. یو حصہ هغه د چې کوم کې خالقیت زیات مضمون ذکر کېدو، دویم هغه د چې په دې کې ربوبیت مضمون زیات ذکر کېږي. د سورۃ انعام نه دا دیمه هغه لویه حصہ شروع کیږي او دا درې وړه حصے دا په حمد باندې شروع وي. ثنا ده هغه ذات د پر خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمانونو او زمکه. اسمان زمکه الله پیدا کړی دي. دا وجود د هغه دی په نمط عجیب او غریب سره. څنګه اسمان زمکه پیدا دي دینه علاوه د مخلوقاتو پیدا دي. اسمان او د زمکه تذکرہ کیږي وجه دا چې دا دوی هغه مخلوق دي چې د انسان په نظر باندې راځي. ځکه دا غي د حدوث او دا غي د خلق تذکرہ ده. دیمه دا ده چې بعض انسانان دنیا کې فلسفیان و غیره هغه قول کې باقاعده د اسمان او د زمکه الله ذکر دوړ تذکرہ کې خلق السماوات الله اسمان زمکه پیدا کړی وجعل الظلمات والنور او ګرځولي دي تورتمونه او رڼا. یا جعل مرد خلق الظلمات والنور الله رڼا پیدا کړي تورتمه پیدا کړي. هغه چا باندې رد چې کوم حضرات اسمان زمکه قدیم وي الله فرمایلا قدیم دي مخلوق دي. هغه چا باندې رد چې هغه په دوه خدایانو باندې قول کوي. یو ته خالق د خیر وي بل ته خالق د شر وي. یو ته خالق د ظلمت وي بل ته خالق د نور وي. یو ته یزدان وي بل ته احرامان وي. دا د مجوسیانو عقیده وه. نو الله فرمایي دا تورتم او رڼا دا دواړه ما پیدا کړي خالق د خیر او د شر. خالق د رڼا او د تورتم د دې ټول یو الله دی. ثم الذين كفروا بها کسان چې کافران دي به ربهم په خپل رب باندې يعدلون دا غیر سره برابر ول کوي. څنګه وړاندې سورۃ مائده زیات او بنیادی مضمون ته هغه د تحریف او د تحریم او د دې سورۃ زیات مضمون د الله د وحدانیت او رد په اقسام د شرک باندې نظر کا بدلای د توحید په سورۃ کافی انداز باندې زیات ذکر کړي. والذي الله غزا د خلقکم تاسو پیدا کړی من طین د خټینا. یو خلقکم تاسو پیدا کړی د معنا خلق اصلکم خلق اباکم استاسو پلار استاسو اصل پیدا کړی د خټینا چې آدم علی السلام دی. او یاد به دار چې خلقکم هر انسان الله د خټینا پیدا کړی. وجه دا چې انسان پیدا کیږي د فرشته ته الله حکم وکي او د زمکه صحیح سره والی او نطفه سره یوځي. د هر انسان پیدایش چې څنګه نطفه د هغه سره خور او نو خلقکم من طین. او درې بدل چې هر انسان پیدا کیږي د نطفه نه او دغه نطفه دا طاقت او قوت غواړي. دا طاقت او قوت د خوراک نه کیږي. خوراک د زمکه پیداوار دی. په دې سلسله باندې چې ته نسبت وکړې نو د زمکه نه هر انسان پیدا دی. بیا دا چې انسان د زمکه نه پیدا کیږي دا غي مختلف اوصاف بیانېږي. کله دا صفت ذکر کی خلقکم من طین، کله فرمای من تراب، کله فرمای من صلصال، کله فرمای من حمأ مسنون. دا تمام چې کوم دې صفات راغلي خور الله د زمکه نه راجمع به خټه کړه به خمیر شو وخت به تیر شو هغه د ترش بیر شروع شو او بیا چې کوم دا اوټنګ دې له او چکلا کښول نو کدا به زمکه نه جمع شوی د خور او خټه دا ور صفات پکې دی وکړي. ثم قضوا بالله فیصله کی اجل دیوتیم. دی فیصله د مراد هغه فیصله د کوم چې د مور په بدن او خېټه کې الله د بنده لپاره کوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت نقل ته چې کله دا نارینه د بدن حصہ د مور د بدن حصے ته نقل شي 40 ورځې پورې دا نطفه پرته وي. 40 ورځې نه اخوا بیا دا وینش 40 ورځې نه اخوا بیا دا بوټه وخش. دا درې سروختیانې چې ووړي بیا دا غنه بدن برابر شي او الله پاک په دې کې روح اچي. نو فرشتہ راشي. الله حکم باندې فرشتہ راشي. الله ته درخواست کوي چې کړه دا ضایع کما برقرار اوسه. که الله وایي ضایع
نو بزایش برقرار وساتلی شي مخلق او غیر مخلق هغه شکل او صورت پورا کړه ګوتا وغیره دې نه کډم کړ نو چې الله وی کډم نو بس د درې ګوتو پیدا شي په ولکږي او چې وینا صحیح برابر نو صحیح شي به ول صدور سي زونه ولي کړي شي دا د پاره چې کوم عمل ولي کړي شي رزق ولي کړي شي د دې اجر ولي کړي شي او د دې شقاوت او سعادت ولي کړي شي دغه مقابله د دې اجر ولي کړي شي چې دا نقل شي روح محفوظ د چې د بدو ته وبدي ثم قضوا اجلا واجل مسمى او یو ټی مقرر دلته ولي کړي شي اجل د دې مراد نه هغه اجل چې کوم دنیا ته انسان راځي په دنیا کې د کم ټیم تیری نو قضوا اجلا دای لیکل شي او دا دیم چې اجل مسمى به چې د دنیا د ټیم ختم شي د دې نه اخو اسنا عمر څومره د قیامت قیامت پورې دا به اجل مسمى برزخ کې بستا زر کاله نظر کاله به شب سره کاله سونه بدروته دا مخکې لیکل کېږي او د روز د اجر مسمى ثم انتم تمترون بیا تاسو په دې کې شک کوئ او هو الله د الله د سماوات او په الارض معنا اسمان کې بسمکه کې د اولوهیت د دې مثال داسې دی چې په سما الہ او په الارض الہ دا مقصد دی چې اسمان کې بیل معبود او بسمکه کې بیل معبود دی دا یو الله دی دغه معبودیت اسمانونو کې او بسمکه کې اوم دی نو دا الله اسمانونو کې دی او څوک چې په قبضه کې نو هغه باندې علم نو لہذا دا الله علم اسمانونو په ځمکو باندې دا الله قدرت په اسمانونو په ځمکو باندې دا رګي معبودیت د الله په اسمانونو په ځمکو کې يعلم دا الله کوي سرکم استاسو په پټو خبرو او جهرکم استاسو په ښکارا خبرو او يعلم دا الله کوي ما تکسبون غش تاسو کسب کوي و ما تاتيهم نرزيد من آیت النشان من آیات ربهم النشانات د ربنا الا كانوا عنها مگر دی دوی د هغې نه معرضین اعراض کوونکي فقد كذبوا بالحق تاکي سره دوی تکذیب وکړو په حق سره چې قرآن دی تکذیب وکړو په حق سره چې پیغمبر دی لما جاءهم کله چې دوی ته حق راغلی فسوف یاتیهم زر دی چې رابشي دوی ته انباء و خبرونه ما کانوا به یستهزئون هغه چې دوی پسې ټوکې کولې کومو عذابونو پسې تاسو ټوکې کولې هغه عذابونه راشي الم يروا آیا دوی نګوري کم اهلکنا ډېر مو هلاک کړي من قبلهم مخکې دوی نه من قرن دکلو والا قرنین د پیړو والا عبد الله ابن عباس سے فرمای چې کوم د قرن ویل شي هغه انسانان مجتمع په زمانین یو زمانه چې کوم انسانان راجم دي دا د وی قرن مکناهم ما ویل سي ورکړو په ارض پس مکه کې مال نو مکل لكم هغه چې ما تاسو له سي نه درکړې هغه نه چې څنګه زین ورکړو هغه چې زین خو تاسو نشتی هغه نه چې به څنګه طاقت ورکړو هغه چې طاقت تاسو نشتی وارسلنا السماء مغرقلو اسمان عليهم فضيبان مدرارا بشبو شبو باران وجعلنا الانهار ما كذول نهرون تجري من تحتهم فاهلكناهم ما ذي هلاك بذنوبهم فسبب گناهون وارشانا ما پیدا من بعدهم رسلت دوینا قرنا آخرین پیڑی نوری دا بزرگ دانے پزے نور پیدا کر ولو نزلناه عليك دا جواب دا مختلف شبهات شبه دار چې قرآن مقدسه ته لګ لګ نازلي یک دم دی نازل شي نو الله فرمایي دا دوی چې یو ځل نزول غواړي نو دا طلب د حقانیت دی چې بیا به ایمان راوړي نه چې دا طلب د حقانیت نه دی دا صرف ضد او عناد دی مشقت کې ته اچي دا لګ لګ نازلي دا نه مني ایمان په نه راوړي دا کوم دا غواړي یو ځل باندې نازل کو خبرو بیا کې تړلې شوی تا درکو دی په لاس راکاږي خطا چې درکړه غدا کتاب دی چې بیګا نازل شوی دا نازل شوی او ایمان په راوړي نه پته لګي چې دا دوی کوم تاسو کې چې یو ځل نازل شي دا طلب د حق د پاره نه دی دا عناد دی دا صرف تا مشقت کې اچي نور ایمان راوړو دا تیار دی ولو نزلنا كما نزلت عليك فتا كتابا قرآن کریم په قرطاس په یو کاغذ کې قرطاس څخه د کاغذ ته مراد نه قرآن لیکل شوی په پاڼو کې ولمسوه دی بدا مسل کی ایدیهم فقل لا سنو لاس په راکل لقال الذين كفروا خامخوي باغ کسان چې کافران دي ان هذا ندا الا سحر مبين مگر دا جادو دی ښکارا وقالوا ويدي لولا انزل عليه والنازل کی پدې پیغمبر باندې ملکوت فرشتہ چې د الله پیغمبر په کاده چې تاسو سره فرشتہ در سره ګاډ پر سره کړی دی موږ پیژنل چې او دا څنګه ممتاز حیثیت دی الله پیغمبر د نو کاډه ورکړې فرشتہ نو به ایمان راوړو
الله فرمایي ولو انزلنا ملکا کما نازل کو فرشتہ لقضی الامر فیصله بشي کار فرشتہ خو چې راځي د عذاب د پر راځي نو چې دا راشي نو تبا معذب شي بیا او ثم لا ينظرون بدین ته مهلت نشي ورکولې چې تاسو فرشتہ غواړئ تاسو دا کو چې دا فرشتہ په انساني شکل کې راځي که خپل ملکی شکل دا فرشتہ انساني شکل کې راشي بیا به ته حیران چې دا انسان دی او کنه دا فرشتہ ده خو لیکن انسان شکل یې نشته دا به ظالمه تا خبره ګډوډه او کدا فرشتہ په خپل شکل او صورت کې راشي نو ستا طاقت نشته چې دی وي دا طاقت ستا په سترګو کې نشته ولو جعلناه ملکا کما داو ګرځو فرشتہ لجعلناه بدا ګرځول رجلا یو سړی د سړی په شکل کو را چې سړی راغلی ولا لبسنا علیهم من بکډ وډواله راوسته په دې باندې ما یې بيسون هغه چې په دې ګډ وډواله راځي دې به حیرانو چې دا فرشتہ دا کدا سړی دی الله پیغمبر ته تسلی ورکړي ولقد استهزئ اتاني سرټو کړي شوی به رسول د پیغمبرانو پسې من قبل کستانه مخکي فحاق بالذین پس نازل شفها کسانو سخیرو چاغي ټوکی کولې منهم د دوی نه ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې باغی پسې دې ټوکی کولې ولوتو یسیرو تاسو ګرځي کړه دې پس مکه کې څو منظور دی او ګورې کې فکان عاقبت المکذبین سجو انجام د تکذیب کوونکو ولوتو ایلمان د چا د پر دی ما فی السماوات والارض مخلوقات چې اسمانونو کې دی او زمکو کې دي دا د چا مخلوق دی دا د چا عبید دي دا تمام مخلوق د اسمان او د زمکو نو قول وتعالى الله تعالی د پر دی یا خدا چې دې بل جواب نشته که مسلمان دی او که مشرک دی هغه دا نه چې تمام د الله مخلوق دی په مدا د کدوې د جواب نه غلی شي نو ته جواب وکړه چې قل لله كتب على نفسه الرحمه مقرر کړی الله په خپل ځان باندې رحمت الله په خپل ځان رحمت مقرر کړی دی د دنیا کې ګوره مخالف د الله څومره دي کافران او چې کوم موافق دي مؤمنان هغه عملی شکل نه دي تیار څومره چې کوم د بد عمل مسلمانان دي په کار خدا چې پر عذاب ورکړي شي او الله دې له عذاب نور کوي الله په ځان مقرر کړی دی رحمت حدیث کې دا راځي چې الله اسمان او زمکه پیدا کړ الله پاک یو چټ باندې دا ولیکل ان رحمتي سبقت ان رحمتي غلبت على غضبي زما رحمت به زما په غضب باندې غالبي اته چټ الله په عرش باندې ځان سره کی خودو نو رحمت غالب دی په غضب باندې دنیا کې دا دومره نافرمانه دي الله پاک وتعالى رزق باندې نو تسوي او قیام رزق ورکړي لہذا رحمت الله دا تقاضا ده چې دا مخلوق ته چې کوم دا عمل ورکړی شوی دی نو دا سبقت مخکې د زما رحمت زما په غضب باندې لا يجمعنكم خامخبتا سراجم کی الى يوم القيامه ورځ د قیامت لا ریب فيه بد کې شک نشته الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې دوی تاوان کې اچولي خپل ځانونه په هم لا یؤمنون په دوی ایمان وروړي وله د الله د فرما هغه مخلوق دی دا د الله مخلوق دی عبید دی سکن فی الليل چې آرام کوي د شپې او نهار او د ورځې سم مخلوق داسې وي چې هغه د شپې آرام کوي او د ورځې او السميع العليم دا الله اوریدونکی دی او پوهه دی ولوت غیر الله غیر الله نه اتخذ ولیا ذوی سمددگار الله نه سوا بل څه ځان لپاره دوست ولي سم اخر السماوات والارض دی حال کې چې الله پیدا کوونکی د اسمانونو د زمکو دی او هو یطعم الله خوراک ورکی مخلوق دا ولا یطعم الله خوراک بل ورکی او ولا یطعم فخبل الله د بلنا مطالبه د خوراک نه کوي اشکال دا دی چې یطعمو بل باندې خوراک کوي ولا یطعم الله خوراک نه کوي معنا دا ده چې د خوراک دی خو کوي نه څنګه تاسو خوراکیان یې خو کوي نه جواب دار چې نه چې دا صالحه صادقي چې کده په عادت ته موضوع الله پاک د خوراک کول ولا نه دی کوي هم نو او د خوراک ولا دی هم ولوتو اني امرت بشک ما تعمل شوی انا کو چې شمس اول من اسلم اول ده هغه چانه چې هغه تابعي په دې امت کې د ټولو نړۍ به ځکه چې هر پیغمبر د خپل امت د اول مسلمان ولا تكونن تبكك من المشركين د مشرکانو نه ولوتو اني اخاف بشک زیاده من عصیت ربک ذ خلافکم تخبل رب یده عذاب یوم عظیم عذاب ورسل وینا من يصرف عنه اغسو چې واړول شي دا غنه یو باندې په دې ورځ باندې عذاب فقد رحمه تعالی صرف دې الله رحمه وذلك الفوز المبين دا کامیابی لویا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ كَوْرَسِي اللَّهُ تَعَالَى بِضُرٍّ ضَرَرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نَبِي دَاغه د فرد لري کول کې الا هو مگر دغه الله دې ضرر رسي دغه ضرر لري کول ور صرف یو الله دې. حدیث د ترمذی کې راغلی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چا هدیه کې خچر راولې کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خچر باندې سور زو سره او په دې خچر باندې سور ما ته आवाज وکړ یا غولای جوان ما ته چې لبیک حاضر. نبی کریم علیہ السلام دا سی بیا و فرمایل به ما ته فرمایل چې احفظ الله يحفظك الکا الله د احکام او حفاظت کوي د الله د خبرو حفاظت کوي الله مستا حفاظت کوي. احفظ الله تجده امامك الله د حکمونو حفاظت کوي هر موقع هر پریشانی کې به الله د خپل ذات ته مخ کې بیا وځي. بیا دا سه نصیحتونه ته شروع دا الله د حکمونو حفاظت کوي. د بیا ته نصیحت شروع او ته فرمایي چې کوم دې کله اسمان او د زمکه د مخلوق را جمع شي چې تعالی پیدا درکړي او تعالی پیدا نشي درکولای مگر هغه پیدا چې الله مقرر کړی هغه تعالی درکړي. او که اسمان او د زمکه د مخلوق را جمع شي او تعالی تکلیف او ضرر درکړي تعالی ضرر نشي درکولای مگر هغه تکلیف چې الله مقرر کړی دی هغه رسید هغه زیات نشي درکولای. جب القلم پدې باندې قلم وشوي دی دا د الله تقدیر فیصله دي. نو لہذا کم چې الله فیصله وکړي د تکلیف څوک داسې نشته چې هغه نه ماني د راحت څوک داسې نشته چې د راحت نه ماني. لا کاشف له الا هو وان يمسسك كورسي ذات بخير فهو الله پاک على كل شيء قدير فاش قدرت والا ده وهو القاهر دل غالب ده فوق عباده ده فاصل خبر بندگانونا وهو الحكيم الخبير الله حکمت ولا خبردار ذات ده ولوت اي شيء اكبر شهادتا كم يوسدوی ده په گواهه کې دا به سو اشکالات په نور هم راځي. یو اشکال د دوی نو چې موږ پیغمبري نه منو استاد لپاره موږ گواهی نه کوو نو آیا استاد گواه په دې پیغمبري سو الله وایي چې تاسو گواهی نه کوئ مکو زه د خپل پیغمبر لپاره گواهی کوم. وړاندې دی چې د الله گواهی د پیغمبر نبوت کې څه شی دی د الله کتاب دی. الله پیغمبر ته کتاب ورکړی دی معجز چې دنیا د هغه د مقابله نه عاجز شوله. دا د پیغمبر د حقانیت د الله گواهی دی. دارنګه الله جل جلاله معجزې ورکړي پیغمبر چې داسې معجزې بل کس نشي پیش کولای دا د الله گواهی. ایو شی اکبر کبه او سیدی د شهادت په گواهه کې قول ورته الله شهید الله گواه دی بین او بینکم زما تاسو مینس کې او اوحی الی یوحی کړه شوی د ماته هاذا القران د قران کریم به اون رب به چې تاسو یې روم په دې سره ومن بلغ او هغه چې هغه ترسیږي ز تاسو یې روم په کله چې دا رسیږي انکم آیات تاسو تشهدون تاسو گواہی کوي ان مع الله چې تبشکد الله سره الها اخر الها اخرى نور خدایان دي ولی تاسو دا باندې چې الله سره نور خدایان شته نو قول وتعالى اشهد ز په دې گواہی نکوم ول ورته انما هو بشک شان د اله واحد معبود دی یو وانني بشک زبری وجدای مما تشركون هغه چې تاسو سره شرک کوي الذين ها کسان اتیناهم الكتاب چې موت ورته کتاب یعرفونه دی پیجن د پیغمبر کما یعرفون ابناهم سجدی پیجن خپل ځامن او په مبارک کې مضمون دا ویلو چې د خپل ځامن نه خاص یاد پیجن پیغمبر الذين خسروا انفسهم کسان چې تاوان کې چې خپل ځانونه په هم لا یقین ایمان وروړي ومن ازلم سوفي ظالم د استفهام ته انکار په من لا احد ازلم د دینه بل غټ ظالم نشته به من هغه چا افترا علی الله کذبا چې دې تړي په الله باندې درو او کذب به آیات یې تکذیب کی د الله آیاتونو دا افترا او کذب د دوه مصداق یو کبل د بعضی حضرات یو ذکر کوي هغه دا فرمایي چې افترا دې تړي په الله باندې درو د الله ته نسبت د ولد کی چې د الله د پر اولاد دی الله ته نسبت د شریک کی نو مشرکان او کذب به آیاتیا تکذیب کی پایتونو باندې هم دا کمانه ده چې الله ته د ولد نسبت کوي د تکذیب کو همدارنګه چې کومه شرک سره کوي د تکذیب او باز حضرات معنا بیلې ممن ده هغه چانا افترا چې د تړي علی الله کذب په الله باندې کې درو
الله باندې درو کو تړي په دې باندې سره چې سبنزل مثل ما انزل الله زبر کتاب جوړ څنګه چې دا پیغمبر قران جوړي دا سه قران بزم جوړ دا د درو وي او بیا د دې دویم چې کذبا الله تعالی ولد نسبت کوي انه بشک شان دا لا یفلح الظالمون کامیابی کی ظالمان ويوم غرز نحشرهم جميعا چمون دې راجم کو ټول ثم نقول بهو الذين اشركوا هغه سم چې مشرکان دي اين شركاؤكم كم تاسو شریکان الذين هغه شریکان كنتم تزعمون چې تاسو ګمان نو چې دا زمونږه خدایان دی الله سره شریکان دي اوس هغه شریکان کم دي هغه را پیش دي ثم لم تكن بني فتنتهم د دې فتنې قران مقدسه کې مختلفي معنی راغلي دلته معنا د فتنتهم جواب د دین الله تاسو کې تاسو خدایان کم دي بیا باندې فتنتهم د دې جواب سوچې معنا کې په فریب سره دغه دنیا کې دې فریبونه کول خو چې اته ته تاسو شي هغه شریکان مکم دي نو ثم لم تكن فتنتهم دې فریب باندې الا ان قالوا مغدا چې دی وی والله ربنا قسم دې په خپل رب ما كنا مشرکین موږ یو مشرکان موږ سره شرک او نظر وګوره کې فکذبوا سګري تکذیب وکړه او سی په فرزانونو باندې وضل عنهم ربشد دوینه ما کامیت هغه چې یو ترون دې درو جوړول ومنهم بعض په دې کې من هغه یستمع الیک او دې تا وکی دې خبر ووري وجعلنا ما غرزولي على قلوبهم دغيبا لولو باندې اكيدتن پردي ايفقهوه على پړو پردي واچول الله يفقهو چې دې پوي دي او بسرین حضرت رواسي کراهت ايفقهو دا نه خو چې دې پوي شي وفي اذانهم موضع په وګونو کې وقرا دنواله دې وګونو ولکانه ويروا كذيني كل آیت هر قسم نشانه لا يؤمنون بها باغ ایمان دروړي حتا دی ایماندار حتی اذا جاءوک ترتی چستا خواته راشي یو جادلونک استا سرف جګړه کې او بحث کې یقول الذين كفروا وای هغه کسان چې کافران دي ان هذا لذا الا اساطير الاول مگدا نسیدا په خوانیو دي اساطير اسطوره جمع لك اعاجيب د اعجوبه جمع ولشي اکاذیب تا داستانونو تا وهم ينهون عنه وهم کی ضمیر چاته راځي باز فرمای دا زمیر راځي د پیغمبر علیہ السلام ترون وتا دا داسې خلک دي چې په خپل پیغمبر ایمان نه راوړي لیکن بیا هم رشتہ دار دي نو دا بل زمیر کول ته هم نه پریدي نو هم دوی ينهون عنه دی منکی د پیغمبر نه خلک منکی پیغمبر ته څوک تکلیف نشي رسول یو خدای حفاظت او بل طرف ته وین او نه عنه دیت نه دریوزی خپلته نه هم دریوزی ایمان نه لري بل کس نه پرې کې دې تکلیف لپاره او خپلته ایمان نه وروړي خپلته نه هم دریوزی او ځینې حضرات دا لګي عام مکی والا اوسه عام د مکی والا طریقه دار چې وغوښ وي ينهون عنه دی منکی د پیغمبر نه خلق هغه منکی چې سوګراشي ایمان وروړي سوګراشي د اعمال د فرضات نه منکی نو نور وته هم درا پریدي وينهون عنه دریوزی د پیغمبر نه خپل ته هم دریوزی خپل نه مني او بل وته درا پریدي ويهلكون دوینه هلاک الا انفسهم خپل ذاتونه هلاک او ما شعور دوینه کوي ولو تراکت وین اذو خفو کله چې دی ودرولې شي علی النار فاور باندې جهنم کې دی ودرولې شي لو دا کار جزاء دا حسب لو ترى اذو خفو علی النار ولرأيت امر عظیما یو عظیمه خبره بتوي فقال الذين ويبا فقالوا دي بي لتنا سوجا مغدفا مرد چنو واپس شي ولا نو کند تکذیب نہ کو به آیت ربنا فایت القدرت کبیا دنیا تلاش بالکل بنوگا تکذیب نہ کو ونكون من المؤمنين مبشود المؤمنون بل بدا لهم الكفار بشري كما كان يخفون غشري پټول من قبل فهو ولو ردوا الله فرمي واپس دنیا ته تک نشتا او چې دې غواړي په فرض کدا سه سره وکړي شي بیا دا سړي ولو ردوا کدی واپس کړي شي دنیا ته لعاد دې واپس کیږي هغه کفر تا شرک تا بیا هغه شرکیات کی دنیا کې ایمانو هو عنه هغه چې دې نه منشيو وانهم لكاذبون بشك خامخ دي ودروجن وقالوا ويدي نه هي الا حياه ان هي ندى جون زبر الا حياه الدنيا
مگر صرف د دنیا دا ژوند دی وما نحن مگر یو بمبعوثین پورته کیدونکي چې بیا به د قبر نه پورته شو آخرت به راشي ولو ترى كتويني جزای بیا حضرت ولو ترى لرأيت امرا عظيما لوی خبر بتوین اذ وقفوا کله چې داود رولې شي علی ربهم په حضور د خپل رب باندې نو قال الله تو فرمای الیس هذا بالحق ايدا حق نذا قالوا دی وی بلا بالکل حق وربنا قسم دې په خپل رب نو قال الله تو فرمای فذوقوا العذاب تاسو سکی عذاب ما کنتم تکفرون بسبب هغه چې تاسو کفر کوو قد خسر الذين تاكسر تواني هغه کسان کذبوا بلقاء الله چاغي تکذیب کړو د الله په ملاقات بلقاء الله کې دا با حرف جر ده او لام دا جار نه ده بلکې لام دا کلمه د جنسي کلمې نه ده د جنس د کلمې ده نه دا ځکه چې کلام جار شي با جار کې نه به حرف داخلي دلته لقاء د لقيه نه راوته ده لام دا د کلمې حصہ ده نو بعد اخر د چکم ده په مصدر باندې او بعد اخر د چکم ده په لام حرف جر باندې هغه کسان چې هغه تکذیب کړه د الله په ملاقات حتی تر دې اذا جاءهم الساعه کله چې راغله د قیامت بغتة الناصافه نو قالوا دې بیا حسرتنا افسوس دې موږ د پاره علامه هغه باندې فرتنا فيها فرت يفرط التفريط شي نو معنا د علت او کدا افعال کواړه افرط يفرط افراط به معنا د مزید بیا معنا د چکم ده زیاتواله علامه فرتنا هغه چې مونږ کبه کړو فيها دا ها ضمیر چا پر راځي د حیات هم راځي کولای شي او اخرت هم راځي کوي شي کچره دا حیات دنیا ته راځي کې نه به د افاظ ظرفیه ده دوی بیا حسرتنا افسوس دنو د پر علامه فرتنا هغه چې مونږ کبه کړو فيها په دې دنیا کې مونږ کبه کړو اخرت لپاره مو تیار دي او که ها ضمیر دا راځي کې اخرت ته نبی د افاظ تعلیلیه ده دی بیا حسرتنا افسوس دنو د پر علامه فرتنا چې مونږ کبه کړو فيها مان له اجل الاخره اخرت د پر مو تیار نه کړو او هم يحمدون يبارون کی اوزارهم تخبر بوجون على ظهوري فذكر شاگانو الا خبردار ساړ پر د ما يسيرون هغه چې دی پاري ومن حیات الدنیا ژوند دنیا الا لعب مګر دا لعب او لهو دی لعب ویل شي هغه سیس چې په هغه باندې صفایده مرتب نه لوبي وته وي د ماشومان د لوبي دي نو ګوډه کې جوړ کړي ګوډه کې برابر کړي ګنټه باندې به ورانه چې په هغه باندې فائدہ مرتب نه هغه لعب وي لهو ویل شي چې کوم د غفلت کم د فائدې سیس وي دا غنه په غفلت کې شناغه توي لهو دا دی په لعب او لهو کې ولدا خامخا کور د اخرت خیر د ورته د الذين هغه کسان د پرې تقون چې تقوا کې افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون دلته چې کوم د دوه تحقیق دی یو لفظي او بل معنوي هر چې لفظي دی نو تاسو شامه وغیرہ کې وایي دا ان او دا ان دا ټکه به کم ځای کې منصوب وي او کم ځای کې به دا مجرور وایي دا حمزه نو ته مضمون دا ذکر کوي چې د باب د عالمان رستو راشي حالت به دا منصوب وایي عالمان چې رستو راشي حالت به دا ان وایي ان بنوایي لکه څنګه چې دلته راغلي دي نعلمو فکادا و چې نعلم انه ارنګه سورته منافقون کې راغلي والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك دا علم نه بعد دا مکسور راغلی او سره دې نه چې د باب د علیمن رسلو کې ان راځي دا منصوب ان راځي خو ان بدی وجه ولدی چې دا باب د علیمن په مفعول وایي دا به ان راوړ او چې ان دې کو دا به د خپل مدخول په تعویل د مصدر وګرځي ان شي دا به د خپل مدخول په تعویل د مصدر وګرځي بیا ځینې ځایونو کې داسې وي چې دا په تعویل د مصدر سره شي دا یو قائم مقام د مفعول دی او ځینې ځایونو کې داسې چې دا مفعول اول شي مفعول ثاني به ذکر خلاف د ان نه ان کې چې کوم دی بیا دا صرف تحقیق پیدا کی خدا جمله ناړي چې کوم دی تعبیر کوي صرف تحقیق پیدا کوي دلته مخکې باب د عالمه د مفعول غواړي نو ځکه ان ذکر کچې دا قائم مقام د مفعولین شي یا دا مفعول اول کا مفعول ثانی به تر وباسي نعلم انه لا يحزنك ذاك بدا منصوب دي شي دلته چې دا مجرور راغلی دی سورته الحج کې کنه منافقون کې هم مجرور راغلی
نو وجه ولا بیا د ګرامر اندازې کړه چې وړاندې به وګورو چې چېرې داسې وي خبر چې په هغې باندې لام داخل وي داسې وي خبر چې په هغې لام داخل وي نو به ان مجرور وایي انه دا هو اسم د پر د ان دی لا يحزنک دا ولا خبر دی چې هر کله دا باب د عالمان رستو داسې ان راغلی چې دا هغې په خبر باندې لام داخل وي لکه انه مخکې باب د عالمان راغلی نعلمو رستو ان راغلی او داسې ان دی چې په خبر باندې لام داخلي نو هو دا اسم دی ولا يحزن دی خبر دی بیا دې مقابله دا مجرور ویلی شي څنګه چې حالت سورۃ المنافقون کې هم ذکر والله يعلم انك لرسوله دا خبر د ان پر لام داخل دی چې لام په داخل شي بیا دا منصوب وي بیا دا مجرور وي نو ځکه دلته مجرور دی دیم ته کې دا دی چې الله فرمایي زما علم دی چې دا خلک تا خبر کوي نو حقیقت کې دوی ستا تکذیب نه کوي دا خو زما تکذیب کوي د پیغمبر تکذیب نه دی او د الله تکذیب دی دا څنګه د الله تکذیب دی د ترمذی روایت کې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دا مشرکین د پیغمبر تکذیب نه کوي داغه پیغمبر دی وته وی چې انک لصادق مستشهد خبر ولكن نكذب بما جاء من تکذیب ته هغه کو چې دا کوم خبره تا تراغلی دا خبره نه د پیغمبر علیه السلام د نبوت اولاد د غوړه په تصدیق او امین نبوت نه بعد په تصدیق او تکذیب چې کو د قران تکذیب کو رزق الله فرمای فإنهم لا يكذبون دیشتا تکذیب نکی ولكن الظالمین لیکن ظالمان به آیات الله تعالی فایتون باندې اشهدون انکار کوي ولقد كذبت رسول تاخذ تکذیب شو د رسولانو من قبل کستان مخکې فصبروا اغه صبر کو علامه کذبوا هغه چې دغه تکذیب کړی شو وقوذوا اغه ته تکلیف رسول شو حتا تدی اتاهم نصر شنه هغه زمون کی امداد ولا مبدل لكلمات الله نشته بدون کې د الله د کلمو ولقد جاءك تاکي سراغلی تا من نبأ المرسلين د انبيو د واقعاتنا د انبيو واقعات ته بیان شوی د تسلی د پر د واقعات راغلي الله پیغمبر ته فرمایي تسلی ولا ورک په دې تسلی کار کیږي ټیک نه زته چې کوم د دوی فرمایشونه پوره دغه فرمایش تا د وس نه بار دی نو چې د وس نه بار دی به ځان مشقت کې وایي چې و ان کان کوي کبر علیک کران بیتا تا اعراضهم د دې خلکو اعراض د اسلام نه چې دی بل طرف ته مخاړي په این استطاعت کستا طاقت انت بتغینا فقط چې تولټه یو سورې په ارض پر زمکه کې یو سورې و کې انت وردن اوسي او د دې فرمایش پوره کړي او سلمن یا و اندر فایا فل سماء فاسمان کې اسمان ته اندر ته اولګي بر اوخي چې او د هغه ځنه دې فرمایش پوره کړي بتات يوم تراتو کې دوی ته به آیت په نشانه سره رجدا نشانه ور څو دراو دغه نشانه دراو نو ښکارا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د انبیو دا قوس کې دي چې وس کې دي نه بیان سره په دې مشقت کې اچي ولو شاء الله قد الله وخشي ولا جمعهم دې به جمع کړو عدل الهدى په هدایت ولا تكونن فاستمكك من الجاهلين تنافوهنا انما يستجيب الذين بشك قبل هذا كسان يسمعون چې دې اوري قبولیت ماده بچا کې د چکم سړی اوري والموت او مړو يبعثهم الله بديرا پورتگی انما يستجيب الذين يسمعون قبول ماده هغه چا کې د چاغه اوري دا مؤمنان دي اوریدل صلاحیت پکې د نو قبولم پدې والموت يبعثهم الله دا کافر پشان د مړو دي او دا مړه په قیامت کې الله را پورته کوي دا شندا کافران ثم الیه یرجعون بغا ترجو د دې کافرانو تشبیه الله د مړو سره ور کوي کله د کڼو سره ور کوي ان شاء الله مزید بیان یو اجتماع فاره باندې روان دي مختصر ټکی دا ده چې د دې تشبیه د مړو سره او د کڼو سره ورکړی شوی د پس کې ورکړی شوی ده نو حضرات دا ثابتې چې دا مړی نوري کاڼي نوري تشبیه پدې کې ده او تشبیه پدې کې ورکول دا بعید دي وجه دی چې دا تشبیهاتو کې څلور خبرې پکاري تشبیه چې تور کې تشبیهاتو کې څلور خبرې مشبای مشبابهی وی ادوات تشبیهی وجه د شی دا څلور خبرې نو الله دا کافران مشابه کړه د ډاندو د کڼو سره د مړو سره
کافران مشبہ او دا مړي مشبہ به، کافران مشبہ کانه مشبہ به، دا مشبہ او مشبہ به قرآن. اوس دریم ټکي ادوات د تشبیه دي. ادوات د تشبیه کله ذکر وی چې هم کل اموات، هم کل اموات دا قاب د تشبیه د پر ادا د تشبیه اله مثل الاموات، مثل دا چې کوم د اله د تشبیه دا درې سيزونه مسلم. اوس څلورم سیز چې وجه د شبه دا طریقې چې دا مشبه او مشبه به کې یوي، نو کته د څه وای چې وجه د شبه د عدم السماع به سیده چې مړی نوري، دا به منی چې دا کافران څومره جمدي دوی هم نوري، او دا خلاف واقع دا خو خبره وي څنګه ته وای چې دا نوري، چې هر کله دا تشبیه غلطه ده. د دې وجنه د تشبیه ورکړل شوی د پدې کې عدم تدبر کې عدم تفکر، دا کافران مشابه د مروس دي چې نوري د نه اوریدل د تدبر د تفکر دا بکی نشته. بیا دا وجه د شبه په دوانو کې شته، او په مړی کې او په دې جمدو کې چې دوی څنګه مړی تفکر او تدبر نشي کولای، دوی نشي کولای. باقي مړی او یو کنوري دا په خپل ځای باندې خبره ده. ان شاء الله به کې سوال ته پاره باندې خبره کوو. الله فرمایي یستجیب الذین، قبول والے کی هغه کسان یسمعون چې دوی اوري. سماع قبول، سماع تدبر دا ستا اجابت او دا کم چې کافران دي نو دا حیثیت د مړو دی. والموتى او مړه یبعثهم الله، الله به دوی راجمع کړي، ثم الیه یرجعون، فالله ته رجوع وي. وقالوا وی دوی لولا انزل، ولې نازلېږي په دې پیغمبر باندې آیت النشانه من ربه، طرف د خپل رب نه، خو هغه نشانات چې دوی غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله نشانات ورکړي، او کم نشانات چې موږ غواړو هغه نشانات ولې نشي ورکولی. لکه صالح علیه السلام ته خبر کړی شول، موسی علیه السلام ته سپین لاسو، داسې نشانات ته ولې نشي ورکولی. ولوت ان الله بشک الله قادر قدرت والا دی علی فدی خبر ایونزل چې نازل کی آیت النشانه کم چې تاسو غواړئ، ولکن اکثرهم لیکن ډېر د دوی نه لا یعلم، دوی نه پوهېږي. دغه نشانه الله ذکر ورکوي چې کله دا ورکړي شو دوی ایمان د نوړي به د الله عذاب راځي، او الله دې امت ته مجموعي لحاظ باندې عذاب داسې نه ورکوي. وما من دابة نشته هیڅ یو دین د سر فی الارض پس مکه کې ولا طائر او نه یو مرغه یطیر چې دی الوزي بجناحه په خپل وزرو، داسې یو مرغه چې هغه د وزرو باندې الوزي الا امم امثالکم، مګر دا ټول ستاسو په شان امتونه دي، مخلوقات دي. ما فرطنا من کمن لکل فی الكتاب په کتاب کې من شی د څه شی، ثم الى ربهم يحشرون، بدی خپل ته جمع کولی شي. والذین کذبوا کسان چې تکذیب به آیاتنا د آیاتونو باندې ثم دا کاڼي بکم دا چاړه دي عمر با فدا چې کنده حکم فی الضلال د دې په گمراهۍ کې مې شی الله تعالی چې د الله خو خشیو دلیل هو هغه گمراه کې په گمراهۍ کې برقرار وساتي، او مې شا تعالی چې خو خشیه جعله دې او ګرځي علی صراط مستقیم فلارنه هدایت ته نسی. ولو ارایتکم ما تخبر راکین اتاکم عذاب الله، کراشی تاسو ته الله عذاب او اتتکم الساعه، دنیا کې عذاب راشي نو د بچاو څه ذریعہ شتي نه، یا قیامت راشي او د قیامت عذاب شروع شي. غیر الله ای غیر الله نه تدعون تاسو بلای نه غلری کوي شي ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی بلا او بلکې او دغه الله تاسو را بلای بلکې یو تدعون، او دا د مشرکینو طریقه هم و چې کوم به سخت تکلیف را لوي یو الله تاواز کوي هغه نجات ورکړي بل نشي ورکوي، بل ایاه بلکې دغه الله تدعون تاسو را بلې په یکشف مصدری کې ما تدعون هغه چې تاسو را بلې الیه هغه ته ان شاء کد الله خو غشي وتنسون تاسو یې کې ما تشركون هغه چې تاسو سره شرک کوي. ولقد ارسلنا الى امم تاسر مالک لامتون من قبل کستانه مخکي فاخذناهم اغيثون والباساء فتكليفون سر والضراء والضرر نصر، بدني تکلیف مالی تکلیف دا نو تورسو لعلهم دې لپاره يتضرعون چې دوی عاجزي وکړي. فلولا فسول نو اذ جاءهم المنكر شراله دوی تبعثنا زما عذاب تضرعوا چې دوی عاجزي کړي وي. ولكن قصد قلوبهم لیکن سخت شول دیړونه وزين لهم الشیطان خیسته کړي ته شیطان ما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو. فلما نسوا کله چې دوی هیر کو ما ذکروا به هغه چې دوی ته نصیحت ورکولې شو.
نو چې نصیحت ورکوي شو دی هغه یې کو نو فتحنا علیهم قلوب فزیبان ابواب کل شی دروازې د هر سیزو الله د انسانانو امتحان کله په سختي علي کله په راحت باندې سختیانی ما پراوست هغه سم نشول یعنی راحتونه شروع کړه هر طرف نه دروازې در رحمتونو کولو دا رحمت په دې باندې ووري تر دې پوری حتی اذا فرحوا چې دې خوشاله شول بما اوتو هغه چې تور پېښیو اخذناهم بغتتن بیا مدیول ول اچانک فاذا هم مبلسون بیا دوی نو امیدو د ار خیر نه بیا دوی نو امیدو اقوت یا پس پرېګ لشي تابر القوم الذين جرد د هغه قوم ظلموا چا وی ظالمانو یو دا قتل دی او دویم د هغه جبر پرې کول دي د انسان اولاد د انسان نسل دا جرد د بچو سره می تباہ مثال دا سی ګټه دي ته برکت کې هغه به شي څنګه دي ایو دا چې د ویخ نه وبا سی وی ورځ نه ګټه ختم شو یو د مشرانو قتل دي دا کشران به بوزغری بي دا بیا او چې مشران او کشران ټول لري کې نه تاول جرد ختم کړي باپو دی پرېکړه شوې تابع القوم الذين جرد هغه قوم ظلموا چې ظالمانو والحمد لله رب العالمين سنا الله لپاره چې رب د مخلوقات دی ولوت ارایتم ما تخبر راکین اخذ الله سمعكم کالا ورث قوت سامعا اوریدلو طاقت تاسو ختم کی ابصارکم استاسو نظر دلیدلو طاقت ختم کی وختم على قلوبكم ومغرق استاسو قلوب باندې دا دلبن کی من الہ رسول دی معبود غیر الله غیر الله نه یاتیکم بیچا تاسو دا درکی به سوچتی چې قوت سامعا قوت باصره تاسو درکی انظر وګوره کې په نصریف الایات نو څنګه بیانو آیاتنا ثم هم يصدقون بدی اعراض کون کی ولوت ارایتم ما تخبر لكن اتاكم عذاب الله کراشت تاسو عذاب الله پاک بغتتن اچانک چې کوم د دامن چې داغه مخ کې نخي نشانی نه او جهرتن یا ښکارا عذاب راځي نو مخ کې تاسو ته نخي شروع شي سیله دا طوفان د ګړز روز دی بیا عذاب راشي هل يهلكون بهلاكه اذا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلين من دلو انبیاء الا مبشرین مگر زیر ورکون کی منذرین يرون کی فمن امن چسو کی مان لري واصلح اصلاح عملو کی فلا خوف عليهم نبي ربذي ولا هم يحزنون نبذي غم جرشي والذين كذبوا بآياتنا كسان تكذب في ذنب آيات باندې يمسهم العذاب رسي کی بدی عذاب بما كانوا يفسقون بسبب هغه چې په سخو ولوت ولا اقول لكم دا د دې شبهات دي چې قران دی یو ځل نازل شي دا غي جواب وکړي یره چې موږ چې کندستا خبره خونه هو قران نه دا رنګي مزید دوی چې دا قران د الله کتاب دی پکاده چې تعالی مال دولت درکړي وي خزانه در سره وي نتابم خوړې دي غریبانو په خوړې موږ سره ایمان راوړل الله فرمایي وتوای لا اقول لكم زنم تاسو ته عندي خزائن الله جما سره خزانه د الله دی دا خزانه زما سجشته چې دنیا دا ولا اعلم الغيب او زنه پویګم په غیب باندې ولا اقول لكم زنن تاسو ته اني ملک چې ز فرشتم دا هم ان اتبع زما حیثیت داله د تابعدارکم الا ما مگر دا غسیو حیلی چې وحی کیږي ماته نو وحی تابعداري کوم تاسو ته پرندا سبق دی ولوته هل يستوي الاعمى یا برابر دی وړاند او بصیر او لیدون کې اعمى مراد کافر دی او بصیر مراد مؤمن دی مؤمن کافر برابر دی نه افلا تتفکرون تاسو فکر نه کوئ وانذر به الذين ويربد سرها کسان يخافون چې دی یریږي کم کې ماده دی نه پراته د قرآن باندې باندې اثر ايوه شروع چې دا بر اجم کړی شي دا به خپل رب تعالی سلام نبی دې ته پر من دونه غیر الله نو ولی او څوک دوست ولا شفیع او نبی څوک سفارشی لعلهم يتقون دې پر چې ځان وساتي ولا تطرد الذين يدعون څنګه دا مخکې شبهات ته مزید دوی کاوه دا کوم چې تاسو سره غریبانان حضرات دي نو دا خپل مجلس ته پاسه ځکه دا زمونږ عار او شرم دی چې موږ دي غریبانو سره یو ځای ناست ان تر دې پکې ویلې شي چې لسو حضرات نمونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا دی اوس پاره کوم چې دا غریبانو دا بلال سے دا صحیح سے دا بل غریب دا د مجلس نه لري کا موږ بس تاسو سره مجلس کې بیا کیږي ستا خبره وو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اعلان هم دي ته چې دا سی وي وجدار چې دا حرس د خلکو په ایمان باندې چې دوی څنګه طریقې باندې کې دي شی ایمان راوړي
وسره دا غریبانان د مجلس د پاسول ظاهري صاحب نه معلومېدل وجه دا ده چې سړی چا سره خبره کوي نو خپل کشف کوي دا سیټ نشه شاګرد ته وایي ته دې مجلس ته یو سیټ نشه تا سره بیا خبره کوو نو استاد دپاره مشر دپاره دا حق شته چې هغه د کشف نه سیټ کړي چې چا سره خبره وکړي تاسو ته بیا دوباره خبره کوو د پیغمبر علیه السلام د دوی د ایمان په حرص باندې دا غوښتل چې خیر دی بیت دې راسره کړي خو الله نبی کریم علیه السلام منع کړو چې دا به بیل مجلس کوله نه ورکړي نو وجه ولا دا وه که چېرې دوی دپاره بیل مجلس میلاو شوی بیا به قیامته پورې همدغه سي دوه مجالس چلېدل یو به د غریبانانو بل به د مالدارو جوماتونه به چې دوه چلېدل د مالدارو جومات به بیل و د غریبانانو جومات به بیل تمامې مسلې به همدغه شانتې وې او کوم چې د اسلام روح دی چې وحدت د انسانیت دی هغه ختمېدو نو ځکه دوی دا سوال قبول نه شو ولا تطرد الذین او مشړه هغه کسان یدعون چې دوی به دې ربهم بالغداة صبا والعشي بېګا وخت دا د غریبانانو تعریف دی چې یو سړی وایي زه په دې غریبانانو کې حساب یم د غریب تعریف دا دی چې غریب چاته ویلی شي یدعون ربهم دا به دې خپل رب بالغداة صبا وخت والعشي او بېګا وخت یریدون دوی اراده کوي وجهه د الله د رضا دا د غریب حیثیت دی اوس هغه غریبانان چې هغوی خو دنیا ټکې نشته خو لیکن ژوند خپل په دنیا برباد کو سار دی چې کنده وختي تر غاڼه توجه ته ناست د سحر منځ نه خبر نه دی د غربي د منځ نه خبر نه دی د ماخام نه خبر نه دی دا سه د بل عمل او بل عمل نه ته بس غریب استا خو دنیا برباد د اخرت هم برباد دی دا غریبانو چې خپل اخرت آباد کړو یدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون ذو اراده کی وجهه درزا د الله ما عليك من حساب نشتستا حساب په دوی باندې من شيء سشي وما من حسابك علي دا وی حساب پتا نشته او ستا په هغه نشته فتطردهم بالفرض کتا دې او شړل فتكون شيبه من الظالمين د زيته کون کنا دا په مجلس نه پاسه بیا چې پیغمبر علیه السلام را نه دی ته بیا مرحبا بمن هغه حضرات په خیر راشي چې چا په شان کې الله مالا زور نه را کړی او دای راته ویلي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم دوی د مجلس نه مشړه ته دوی سره دغه شانتي صابر پاتې شه نو د دوی په پیغمبر علیه السلام تسلی لپاره پیدا فرمایل چې الله د پر حمد دی چې زما امت کې داسې خلک پیدا کړ چې ما ته امر کوي دوی سره صبر کوو دوی سره حساب شه وکذالک هم دارنګه فتننا ما په امتحان کې اچولیو بعضهم بعض دی بعض نور باندې یقول لپاره دی چې دوی وی اها اولای دا کسان من الله احسان کړي الله پاک علیهم په دوی باندې الله په دوی احسان وکړي من بیننا زمون په میاس کې دا غریبانان دی وسه علیس الله الله فرمای ورنه دی الله پاک به عالم خفویدون کې به شاکر په شکر وستون کو کې دې شته کې د الله د دین قدر او شکر استن الله د دین نصیب کړي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَغْفَرُوا كَسَانِ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا چاوي ایمان اوري زما پایاتونو دا غریبانان استغفار تراشي فقول وتو سلام علیکم سلام دی پتا سو كتب ربکم مقرر استاسو رب علی نفسه الرحمه خپل ځان باندې رحمت الله استاسو د پاره خپل ځان مهرباني او رحمت مقرر کړي انه بشک شان د من عامل منکم چا چې عمل کو استاسو نسو انبد چرته خطا ته نو شو به جهالتین جهالت معنا د مخ کې کړو چې انجام باندې د ځان جاهل کی د دې سزا ته نه ګوري د دې عذاب ته نه ګوري هغه نه ځان جاهل کړ به ته خطا وشو چا چې عمل کو استاد نه به جهالتین پنا کوی سره ثم تابت او واسم من بعد رست د هغینا واصلح اصلاح عملو کی فانه بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی وکذالک ابدارنګ نفسر تفصیل سر بیان او آیاتنا ولتستبین دفار دی چخکار شی سبیل المجرمین لار د مجرمانو د مجرم چې کم د پکم طرف روان دي ولوت ان نوحید بشک زمانه کرشم ان اعبد الذين شیبات لكم د هغه چاته دعونه چې تاسو بلې من دون الله غیر د الله نه الله نه سوا چې تاسو څوک بلې زداغه د عبادت نه منشئ ولوت الا اتبع تابعینکم اهواءکم د خوایشات استاسو قد ولت تاکي سزب گمراه شم اذن پدی وقت وما انا زبنی من المهتدین د هدایت والاونا ولوت انی علی بین بشک زیم په دلیل باندې په حجت باندې
الله مال دلایل او حجتونه راکړي مې رب طرفه د خپل ربنا فکذبتم به تاسو تکذیب وکړه په دې دلایل باندې تاسو نه پکاره چې عذاب په حل بلو شي وما عندي نشته زما سره ما تستعجلون به هغه چې تاسو تلوار سره غواړئ دا عذابونه د الله اختیار کړي ان الحكم د فیصله الا لله مگر الله د پاره يقص الحق د الله بیان حق وهو د الله په خیر الفاسدين غره بیان کوونکې دي ولوتو لو ان عندك وزما سره ما تستعجلون به هغه چې تاسو تلوار سره غواړئ دا عذابونه زما سره کوم چې تاسو اوس غواړئ يقول يا الامر فیصله شی او امر بینکم زما تاسو مینس کې والله اعلم الله خپويږي بالظالمين فظالمانو وعنده د الله په نسبت مفاتيح الغيب مفاتيح دا د مفتاح جمع ویل شو د مفتاح ویل شي دا د مفتاح جمع شي نو بیا کونچیانو ته او کله مفتاح جمع شي نو بیا د خزانه ته کوم چې خزانه او مال جمع کی نو دې ته دا وایا چې د الله په نسبت مفاتيح الغيب کونچیان د غیب دي دا چې څومره سيزونه مستقبل کې دا تمام لا غایب دي مکه تراغلي دي کونچیان چې د چا سره اختیارات هم دا دا مغیبات و اختیارات الله سره دي یا حدیث کې به توري تفصیل ذکر شوی دي چې مفاتيح الغیب خمسون مفاتيح د غیب دا 15 دي کوم چې سورته لقمان اخره کې ذکر دي باران وکړه کېږي او بکه مسبکه بمري او دا چې کوم د الک او جینې دا شانتي دي دا غدا سورته ال عمران اخره کې ذکر دي دا به توري مثال ذکر دي چې دا کونجیاله د غیب نو دې کې صحه سره چې څومره شیونه لا موجود دي دا تمام په مغیبات کې د الله په عین کې وعنده د الله په نسبت مفاتيح الغیب خزانه د غیب دي لا يعلمها نفي جنید الا هو مگر دی الله یې پیژني ويعلم د الله کوي ما په البر والبحر هغه چې وجه کې دا چې سمندر کې دي اما تسقط لنا بيوزي من ورقه وفانا الا يعلمها مگر الله باغي عالم دی هر پاڼه چې را پریوزي سکیږي د الله په علم کېږي ولا حبه او نه یو دانه په ظلمات الارض په تیرو د وچ دا سمکه کې ولا رطب ولا يابس نذر سیز او نه وچ سیز دا هر یو چرواله الا في كتاب مبين مگر دا ټول دی په لوح محفوظ کې وهو الذي الله غزاد يتوفاكم تاسو وفات کې بل لري تشبيه دا وفات چې کوم دا روح صحیح صدا 24 بار فاره باندې ان شاء الله دی وضاحت ته به راځي انسان وفات شي نو د روح صحیح صدا چاغه ته تمیز وې دا نه کټ نو ځکه دې آرام ويعلم د الله په ما جرحتم هغه چې تاسو کسب کوئ من مهار د ورځې چې هر انسان څه کسب کوي د الله د علم نه بهر نه ثم يبعثكم بیا تاسو راپورته کی فيه پدې کې بیا هغه ورځ مر شروع شي بیا دې راپورته کی بیا ورځ شروع شي دا سلسله روانه ليقضى دفر دې چې فیصله کړی شي اجل مسمى هغه ټیم مقرر ثم اليه مرجعكم بیا الله تاسو رجوعي ثم ينبئكم بما تاسو خبر درکې بما كنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو وهو القاهر د الله غالب دی فوق عباده د پاسه د خپل بندګانو نه د الله غلبه د په مخلوق باندې يرسل علیکم علیکم پتا سو باندې حفاظت کوونکی فرشتي تو فرشتي خو هغه دي چې کوم ډیوټي د شپې او د ورځې بدلي د هر انسان سره د غي د ژوند ریکارډ جمع کوي هم بیناګانی هم افعال د دین علاوه نورکم حضرت عثمان زی نورین نقل دي چې هر انسان سره 10 فرشتي وي د انسان حفاظت کوي او چې کله الله داغه تکلیف وغوړي فرشتو ته وي تاسو ته ورشي یو ټیکو لورکړي تکلیف ته ورشي يرسل علیکم علیکم پتا سو حفاظت کوونکی فرشتي حتا تر دې اذا جاء چراشی احدکم الموت یوساسو مرګ توفته وفات کې هغه رسولنا سما فرشتي وهم لا يفرطون او دای کمه نه کوي فرشتي وفات کې درې ټکي چې کوم د قران مقدس ذکر کړی دي کله الله ځان ته نسبت کوي الله يتوفى الانفس الله د نفس روحونه قبضه کوي او کله فرشتي ته یو ته نسبت کوي ملک الموت الذي وكل بكم ملک الموت چې هغه مقرر د ارواح ته قبضه کوي او دریم چې کوم د نسبت عام فرشتو ته هم راغلي توفته رسولنا نماز کې تطبیق دا د الله ته نسبت کی ځکه الله خالق د تمام سيزونو دی
دا فرشتي الله پیدا کړی دي په دې خدمت مقرر کړی دي نو دا د الله په حکم چلیږي گویا چې دا الله دا غرور قبضه کو په اعتبار د خالقیت سره او چې کوم یوې فرشتي ته د افسر او چې عام فرشتو ته دا معاونین اوس دا عام فرشتي ارواح قبضه کوي نو دوه قول شته دا څه کوم شته چې دای افسر ده او روحونه چې کوم د نورې فرشتي قبضه کوي او دویم قوالدار چې دا سره معاونت کوي روح د هر یو چې دا صرف ملک الموت قبضه کوي دا نور سره اسی معاونین انو دلته په جمع ذکر کیږي توفته رسولنا وهم لا يفرطون او دای په دې کې تاخير نه کوي کمه نه کوي تو مرود الى الله به واپس کشي الله ته مولا هو الحق چې مولا له حق الا خبر ده له الحكم ولا ده پر فیصله ده وهو ذا الله پاک اسرع الحاسبين جل حساب کون کې دې ولو ته ما ينجيكم سو خلاص در کی تاسو د من ظلمات البر د تیارو د وچ نه ول بحر او د سمندر نه وچ دا که سمندر دا غ تیارو تاسو رسو خلاص در کی تدعونه چې تاسو را باندې تضرعا فعجز اسر وخفيه فپټ سره لئن ان جانا دا بیان دې تدعو د پر تاسو الله را باندې څنګه ان ان جانا کته خلاص ربو تمن ان هذه الذين لنكونن خامخام بشو من الشاكرين شکر وستون کنا او عام حضرات د واقع د اکرامه سے ذکر کوي چې هغه عمده شانتي کړ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله په مکه مقبره میراله اعلان وکړي چې د باز حضرات د امن لپاره هغه دا چې څو خپل کور ته دروځي دروازه بند کړي د په امن دي دا ابو دغه چې کوم دی ابو سفیان کور ته دروځي د په امن دي حرم شریف بیت الله تعالی ورته د پر امن دي اصله او ګرځول د پر امن دي په دغه باوجود بعضی کسانو ته پته و چې دا وایي کردار وته معلوم و چې زمون بچاو مشکل دی او تخته ده په دې کې اکرامم دی او تخته دار چې کوم سمندر ته ورسید دی خو خزراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو کو چې تا دې نور کسانو ته امر وکړ زما خاوند تخته آیا کرا شیخه د پاره عمل ملو شي پیغمبر علیه السلام ته او دا پسې رسته وته لار جدي ته ورسېدل اکرامه په کشته کې کېناستو چې دا مېز ته ورسېدل کشته مختلفو طرفونو په هغه باندې د اوبو چپیرا زیات شوې کشتیبان ورته یو الله تعالی کوي او زموږ د بوتان کار نه کوي یو الله تعالی کوي چې هغه بچ شي اکرامه سوچ کو چې زه د مکې نه او تختیدم د دې خلکو نه تختم خو د یو الله نه منم د یو الله نه خو تختم چې دلته زموږ د خدای کار نشي کولای نه بل ځکه بس کارو یې د کدی نه بچ شو کړه نو ټیک په پیغمبر علیه السلام په لاس کې لاس د ایمان راوړو تقدیرا کېشته مخکې نه شوته او بو چپی زیاتې وی واپس شو چې غاړه ترال وی کته چې کوم دی دا اکرامه خزه ولاړه د ام حکیم ورته وي د سره فکر پیدا شو دا صفت لګي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سړی خو نه پری دي خو خزي کوم نه پری دي ځکه زما خزه هم په سره راغلي هغه ته اشاره وکړه غاړه تر وته وته بیا راشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول ته امر ورکو تا د لپاره هم امر دی اکرامه صاحب ته وی یو پلان کس وی عمل یو کوړ پلان کس هغه مو پلان تاسو ته اسنه چې زلار شپه او قتل نه کی وینستا د پر امن دی او سره روایتونه پته لګی چې ځان سره نبی کریم علیه السلام نه خوله ور کړی زما دا پانی د ځان سره یوس زما دا پټکه یو ساغه ته وخه واپس کې دوه نه روان شو نو خزه خاوند یو بل سره ګپ نو دا خزه ودوي چې ما ته بلاس نه راوړي وجه دا چې ما ایمان دا وړه تعالی ایمان نه دی راوړی ته غیر مسلمي هغه پوری چې ایمان نه راوړی ما سره لاس نه لري حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبر شو نه کرامه وته وی دا وی چې تعالی امن دا کړی دا څه کوي چې په خپل خو امن نشو کوتلې له هډه رواني کړی اخذ میرا ته وی چې تعالی امن دا کړی رښتیا وی پیغمبر علیه السلام ته او رښتیا وی اچراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورپاسې ته دلغه ور او دا خزه چې کمتنو ځان نه کله کا پرده توکړې د وکاله کو تنقیبا هم پرده چول صرف سترګې ښکاری د ځان مکمل پټ کړي
دا د زنانو د پر لوی سبق وي چې په ایمان باندې دومره کلکې چې د اوسه پورې خاون کلونه زندگی تیره شوې ده سفر حضر جګړو کې سره هم تللی ده تکړه ښځه لیکن چې پرونه ایمان نه وړو نن خاون داسې سم کړی دی ورته وایي لاس به نه راوړی به غیر مسلم لاس به نه راوړی ایمان دې ته وایي که زمونږ خویندې او میندې او زمونږ چې کوم دی بچیانې په دې څه پوهېږي هغه صرف د خاون نه خپل چې کوم دی کپړې غواړي او پیزار غواړي او خپله سرخي او پوډر او داسې څونه غواړي او د خاون نه دا سوچ تپوس نه کوي چې ته ماخوستن کمرې ته راځې نو مونځ دې کړی دی کوم یو مونځ خو دې پرېښی نه دی نشه خو دې نه ده کړې چې نشه دې کړې د خدای نه څخه بین کېږي اوزه د کمرې نه داسې څخه پټې خاون په کمره کې نه پرېږدي مونځ دې کړی دی چې مونځ دې نه کړی څنګه کمرې ته راروان دا تپوس دې نه وکړه څنګه دلته اکرمه ښځه د کلونو کافره ده د خاوند دی خو خاوند ته وایي لاس به نه راوړې ته کافر او زه مسلمان یم اوس سره سبق دا چې اوسه پورې دغه ښځه ده ازاده ګرځېدله خو پرونه ایمان نه وړو دې موقع د پیغمبر نه تپوس کوي وکانه متنقبه پورې پوړې اچولې دي پورې ځان په پرده کې کړی ځان یې پرده کې کړی او زموږ بچیانې مسلمانانې پیدا شي ورکوټې غټې شي د مسلمان پلار د مسلمان مور تربیت کې علماو تربیت کې د هغې باوجود پرده نه پېژني د هغې باوجود پرده چې کوم یو قسم ځان ته عار ګڼي دې ته وګورئ د یو ورځې مسلمانه ده او کلکه پردې اچولې ده نو الله فرمایي تپوس دې نه وکړه څوک تاسو له خلاصې درکوي من ظلمات البر والبحر د اوچې او د لمدو اکرمه د پردا سبب تدعون تاسو را بری تضرعا فعاجز سو خفیت او پپټ سره لئن ان جارک تاسو تخلاص راکو من هذه الذي مصیبت تدركون نو خامخام بشو من الشاکر د شکر وستون کنا ولورته الله ينجيكم الله تاسو خلاص درکې من هذا دینا ایواز دانا من کل کرب د هر تکلیف نا ثم انتم بیا تاسو تشركون تاسو شرک کوي ولوته هو القادر الله قدرت والا دی علی فدی خبر ای بعث علیکم چلونی کی پتا سو بنی عذاب من فوقکم تپاس استاسنا اسمانی عذاب پتا سو نازل شي د پرشتي आवाज وی غلې وی ستوپان د پاس راشي امین تحت ارجلکم اولاد د خوست تاسونا سمندر کې موډو په دې اسمت باندې مکاتره کوي او یل بیسکم یا تاسو ګډ وډ کی شیعان ډلې مختلف ډلې د جوړی کی ويذيق ورسي بعضكم بعض تاسو تبع سبعت عذاب او تکلیف د بعض نورو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو ځل 3 سوالونه الله نه وکړه یو سوال الله نه وکړه الله زما د امتیان فقط صالح باندې او دولګي موجه الله ولا امن لنا بوجه ویم سوال وکړو الله په دې باندې دشمن داسې مسلط کړي چې دا ټول تباشي او دا غړ مړ شي الله وینا په مسلط کړي دریم سوال وکړو الله خپل منځ کې اختلاف او جګړې م پیدا کوو د خپل منځ کې اتفاق الله پاک ولدا سوال قبول کړي خپل منځ کې اختلافات وي دا په کې ساتم او البته احسان به سره دا وکم چې دې په خپل منځ کې به اختلاف وي خو کله بهر نه دشمنان د خواله خطر شي بیا به دوی اختلاف ختمي دا به دشمن ته به یو نو او یې به سکو تاسو چې کوم د ګډوډ کې شیعان مختلف ډلې او یذيق ورسي بعضکم بعض تاسو تبع سبع تکلیف د بعض نورو ډلې د جوړ شي یو بل ته کافر او بل بل چې کنده وجنه غبر وجه انظر وګوره کې په صریف الایات موږ بیان او آیاتنا لعلهم يفقهون دې د پاره چې دی پوي شي فكذب به قومك تكذيبك فدي قران باندې استاقو وهو الحق هذا جدا حق دې قل ورته لست عليكم بوكيل زنه پتا سباني سیموان لكل نبأ ان خبر د پاره مستقر وقت قراري وسوف تعلمون ذل چې تاسو په پوي شي کا عذاب کړه حد په خپل ټیم راځي وإذا رأيت الذين كرهت توينها كسا يخوضون چاغين نوزي في آياتنا زك آياتونو کې او دوی نشي چې کوم نه وتل په باطل آیاتونو پسې قرآن پسې شریعت پسې ټوکی کوي فاعرض عنهم بين اعراضك حتى تدي يخوض شديد نوزي في حديث غيره فنور خبرو کې وإما ينسينك الشيطان كير کسان شیطان
ادنه دا یاداش یې کړه فلا تقعد تمکن بعد ذکر پس د یادوارینا مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه وما عدا الذين نشته په هغه کسانو باندې تقون چې تقوا کوي من حسابهم حساب دي غریبانو من شي الله دا مشر دا غي پتا څه حساب کو بار کړي ولکن دې کله کې دا نصیحت لعلهم يتقون دې لپاره چې دې تقوا وکړي وذر الذين فريد وها كسر اتخذوا دينهم چې دین ول خپل دین لعبا ولوبس ولهو فغفلت سرا وغرهم دو ککړی د الحیات الدنیا ژوند د دنیا وذکر به د نصیحت ورکان تو بسلا چې گرفتار نشي بند نشي نفس له نفس بما کسبت بسبب دا چې دې کسب کړي دي دوی نصیحت ورکړي چې دې نیکو اعمال تراشي قیامت کې د بدو اعمال سراشي نو هغه به گرفتار لئی صلاح نبی دا غیر پر من دون الله غیر الله نه ولی سوک دوس ولا شفیع نبی دے پر سوک سفارشی وان تعدل کت انصاف کے کل عدل کا پورا انصاف کول سره لا یؤخذ من حدث نشیا غسل ذاتنا قیامت کې عدل انصاف نه مراد هغه پیډیو پیسې ورکول څنګه باندې پارا کې دی ورپسې بل مضمون وي خلاصي د پارا سلور لا یو لار هم نشته یو لار د عدل پیسې ورکول چې دا یو سړی ورکه او ځان دا غینه آزاد اولئک الذین دا هغه کسان دي او بصیرو چې دا گرفتار شوی دي به ما کسبو په سبب دا چې دوی کسب کړي لهم دوی د لپاره شراب وسکل دي من حمیم د ګرم او بون او عذاب علیم دوی د لپاره عذاب دردناک دی شراب من حمیم دا ګرمواله رستخبل ځای باندې روان دي چې دا به داسې ګرمي وي چې مخ ته رانږدې کې نو یشوي الوجوه او چې ویس کینو بیا د اخیټه کې چې سب کم دین دا به نه پخکته وباسي فقط امعاءهم وعذاب علیم دوی د پر عذاب دردناک دی ما کام یکفرون په سبب د هغه چې دی کفر کو ولو کوي انا دعو ایامرو من دون الله غیر الله نه ما لا ينفعنا اغه چې موږ پیدا نشیرا کوله ولا يضرنا منتظر نشیرا کوله نراتا نفر کوي شي کومه عبادت کو نه zarar کوم داغي عبادت پرېګدو ونورد موږ پس ولا قابل فقل کند باندې بعد اذ هدانا الله بس داغه چې الله موږ ته هدایت کړی دی کلذي پشان ده هغه کس استهوته الشیاطین چې هغه تر سې کړي شیطانانو درې په پارا مضمون ذکر کوو چې د شیطانانو اثر رسیدل انسان ته داشتي يتخبطه الشیطان من التداس ویل شي دلته غدیم آیات چې کوم نه معلومیږي چې د شیطانیت اثر انسانانو ته رسي نو کلذي استهوته الشیاطین فی الارض ولاړې پزمکه کې حیران زمکه کې حیران دي چې په کوم طرف لاړ له اصحاب در پر ملګری وی دعونه دارا بل الى الهدى صحیح لارتا د ملګری هغه تاواز کې دی خو را شتا لار دی خو دا اور خو وی بنا الى الهدى اصحاب يدعونه دارا بل الى الهدى هدایت طرف ته وتوی اتنا زمو خاطراشا ولوتوي ان هدى الله بشك هدايت الله هو الهدى او هدايت چې اسلام دې او امرنا متامر کړی شوی دی لنسلم چې موږ تابع شو د رب العالمین د پر طرف د مخلوقات او ما تامر کړی شوی په دې چې وانا قیم الصلاه ايکم الزوات دا چې کوم د اقیم الصلاه وتقوه د الله نه ویریږي او هو الذي الله غزا دې له تحشر غتبطاس جمع کولای شي وهو الذي الله غزا دې خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونو او زمکه بالحق فحق سره ويوم يقول اغرس چې الله او فرمای کون موجود شي فیکون بس دا به موجود وي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې الله اسمان زمکه پیدا کړ یو مخلوق پیدا کړ شپېلې په شکل باندې به عرش ته امر وکړ دا 19 عرش غس شپېلې ونی ولا بیا الله په فرشتي پیدا کړ چې کوم د یو فرشته دغه د لپاره مقرر شول چې دا په خپل کې کېد او انتظار د حکم کاوه د پیغمبر علیه السلام فرمایي کیف انعم یو سړی به څنګه د دنیا نعمت حاصل کړي وقت التقما وحنا وجنته شپېلې فرشته په خپل کې نیولې دا او مخ او تندې کو کړې دي د الله د حکم په انتظار چې کله وګړي د الله حکم جو په دغه په کې وکړي نو دا سه حالاتو کې چې ستاسو د مرګ شپېلې دغه په خپل کې د څنګه به سړی په مزو ژوند کیږي یوم یقول کن فیکون قوله الحق دا الله دا وینا چې کوم د حق وله الملک د الله لپاره حکومت دی او په فیصول تو کولی شي پښپېلې کې عالم الغیب د الله په غیب او شهادت او حاضر او الحکیم د الله حکمت ور الخبیر خبردار دی
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته آزر اے آزر وی ځان ته ابراهیمیان الله د ابراهیم علیه السلام واقعي ذکر کوي چې تاسو د خپل پلار واقعي اوري ابراهیم علیه السلام څنګه سره او بیا خپل ځان دغه سره مقایسه کوي آیا تاسو ابراهیمیان یې کدرو وایي ابراهیم اویل شي ابراهیم ابن آزر نو باندې فرمای آزر د پلار او څوک دا فرمای چې دا آزر د تر ده نو څوک یې پلار وایي څوک یې تر وایي او بیا دا آزر خپل نوم دی او کدی لقب دی نو بیا په کې دوه قول دي بعض وی د نوم دی بعض وی د لقب دی آزر خپل معنا عزیز الرحمن سے په قصص القرآن کې چې کم کړی دا نو قصص القرآن دا عزیز الرحمن سے چې کم دی داغه کتاب د نبوي محب الصنم ابراهيم عليه السلام دا وی آزر معنا د محب الصنم د بوتانو سره مینا کوونکی او زمون کې مولانا سے بناغه ولا معنا کوله په بدمعاش سره کې دي دا چاته معنا کړی شي هغه ولا معنا کوله په بدمعاش باندې او کوم چې تمام معنا کوله محب السلام دا قصص القرآن ولا دا معنا کړی وکله چې دی خپل ذات آزرات تخذوا ایتنسی اسنامن بوتان الہتن تخدای سره بوتان تخدای وای انی اراک بششدتین وقومک استقام فی ضلال مبین گمراه اختیار کی وکذالک هم دارنګ دوری ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات دا ملکوت د مبالغه صيغه ده په ملک کې یو وی ملک السماوات حکومت ایو پکې تاشولا معلوت وزن جوړ شو د مبالغه لپاره ملکوت السماوات هغه پورا حکومت د اسمانونو او د ځمکو بیا مفسرین ذکر کوي الله ابراهيم عليه السلام د بیت المقدس په دې کاڼي باندې ودرو صخره بیت المقدس او ته برو دا چې څو اسمانونو د دې وړاندې چې څو د ارسو د الله ښکارا کړ او سره د اسمانونو پردې دغه د مخې نه لري کته په ځمکه کې چې څو د ځمکه حایل نشو دی او ته داسې مشرق او مغرب هر طرف باندې ملکوت السما دا پورا حکومت د اسمانونو د ځمکو چې الله ته وخو وليكون من المؤمنین دې لپاره چې دې شی یقین کوو بیا څه حضرات فرمایي چې ابراهیم علیه السلام دا ارض او قتل د دنیا کې خو خلک کمی بد خلک یو کس یو کته چې هغه بد عملی کوي ابراهیم علیه السلام هغه باندې خیری او هغه برباد شو بل کس یو کته چې هغه اوس ګناه کوي هغه باندې خیری کوي الله منع وته فرمان ابراهیم دا زما بندگان ته خو ما داسې بنده پیدا کړی چې مستجاب الدعوات چې تاسو دعا کوي زدلاغه قبلو دا خو بندگان دي د دې هر بنده د فرما درې موقع ورکړي یا خو د خپل جن کې توبه وباسي د ګنا نه جوم قبلو دې بداره کده سم نشي بچي به سم شي او درې مدا کبل فرض د دې سم شو نه بچي سم شو عمدا سي مجرم او قیامت پر هغه جوړا بشي الته مونږ جیب تیار کړی د قیامت جهنم ول برابر کړ وليكون ذا فرد چې د شي من الموقنين د یقین کول ګره فلما جن عليه الليل کله چې راو خطل په دې باندې شپار کوكب وکته سوري نو قال یو فرمایدا دا چې کوم ده هاذا ربي دا سمارت ظاهری کلام باندې اشکال دا پیدا کیږي چې ابراهيم عليه السلام ستوري ته وی هاذا ربي نور ته وی هاذا ربي سپومه ته وی هاذا ربي نو دې تعرف دا خو شرک دی مختلف جوابونه شوي دوه باندې اتفاق یو معنا دا چې دلته کلام کې استفهام مراد ده هاذا ربي سمن هاذا ربي آیا دا زمانت دي استفهام دي او دې مدار چې استفهام ته لړکټ کې نه به ته متعلق نو بسي چې دی وی هاذا ربي بزعمكم تاسو چې رب وای نو دې ته زمره کوی مستاسو په خیال باندې نو هاذا ربي دا چې کوم دی رب زما مستاسو په خیال نو قالو دی وتوي قال دی هاذا ربي فلما افعل كل چې دا په وته نو قال دی فرمای الله وحب الافرين زنه خو پریوتون کی چې کوم څه پریوزي فلما را القمر کله چې وکړه اس قومه باز غرفتون کې ونو قال ای فرمای هاذا ربي دا وزما ربي فلما افعل کله چې قومه پریوتون نو قال دی ویل الا يهدينك هدایت ورکی ما ربي زما رب لا كونن من القوم الضالين زبشم د قوم گمراهونه
فلما را الشمس کله چې وکتل ور باسغتن چې د خذون کې و فلما را الشمس باسغتن قال هذا ربي هذا اسم اشاره ده باسغتن تراجی ده او دا شمس دا مؤنث سماعی ده باسغتن دول صفت ده بیا خو اشاره د مؤنث په کولو چاته دي تاسو یې زمير چې دایر شي مابین د مرجع او د خبر کې دا رنګ اسم اشاره هم چې دا دایر شي د مرجع او د خبر کې لحاظ د خبریت حولای دلته چې کوم د هذه و نه ویل شو چې زمير راځي شي د شمس ته او شمس مؤنث سماعي دی بلکې هذا ویل شو د وجه د ربي نه ربي ولا خبر دی د زمير چې دایر شي مابین د مرجع او د خبر کې لحاظ د خبر حولای اوجه دی چې خبر داخلي په کلام دی هذا اکبر دا به لوی خدای استاسو په خیال فلما هر کله افلت چې نور پریوتو نو قال د ویرا قوم ازما قوم هذه نی بری اون بشک از جدای مما ده هغه تشرکو چې تاسو شرک کوي انی وجهت وجه بشک ما مخ سما مخ للذي اغزاد د پر فطر السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونو زمکي حنیفا دی حال کې چې پاک وما انا من المشرکین او زرین د مشرکانو نه فحاجه قومه د سره جګړو کا قوم باندې سره مباحثه او جګړه وکړي قال دوته تحاجوني آیات او سما سره جګړه کې فی الله د الله په توحید کې فی الله د الله په وحدانیت کې وقد هدانا دا چې الله ماته هدایت کړی دی ولا اخاف ذنیرګ ما تشركون به هغه چې تاسو د الله سره شرک کوئ الا ايشاء ربي بغدا چې په خشي زما درب وسع ربي فراخ د زماره كل شيء علم هر شي په اعتبار د علم سره فلا تتذكرون تاسو نصیحت نه قبل وي وكيف اخاف ذبسن ويرګ ما اشرکتم هغه چې تاسو شرک کړی دی ولا تخافون تاسو نه یریږي انکم بشک تاسو اشرکتم بالله تاسو شرک کړی دی الله سره ما لن ينزل به نذر اجل الله فليسر عليكم فتاسو باندې سلطانا حجت فاي الفريقين پس کوم په دوه ډلو کې یو د مسلمانانو دا بل د کافر دا کوم یو په دې دوه ډلو کې حق ده په حقداري بل امن په عمل سره مسلمانانو د پر امن دی او کنه تاسو د پر ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ انو چې دا کلام کې به هم دوی جواب نشي کولای نو الله فرمایي ته جواب وکړه الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي ولم يلبسوا ایمانهم او دین دې ګډوډ کړي خپل ایمان به ظلمین دو ظلم سره ولای کلهم الامن دوی د پر امن دي وهم مهتدون او دوی په هدایت وتلك حجتنا دا زمون دلیل اتینا ابراهیم او ابراهیم علیه السلام تعالی قومه مقابل د خپل قوم کې نرفع درجات پرتکو درجه من نشاو چاله چې مخوخه شي دا درجه په نور باندې چتی کو ان ربک بیشک استرب حکیم علیم حکمت ولد کوی ده وهبنا له نبوة اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کلا دهر وهدینا متحدت له ونوح او نوح علیہ السلام هدینا متحدت من قبل فخوا دې رکو کې تخمینا چې کوم ده کافی 18 پورې انبیا ذکر شوی دي او ټوټل قران مقدسه 25 انبیا ذکر کړي څنګه چې وړاندې وشپک فرشتو دونه ذکر دي او 25 پکې انبیا له ذکر دي باقي د الله په علم او اتل سپوري په دې مقذکر ان ربک بیشک استرب حکیم علیم حکمت والا دی او یې او وهبنا له اسحاق نو وقوب ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته وسیله کلن هدینا دی اریو تم هدایت ورو نوح علیہ السلام هدینا من قبل ومن ذریته او باز د اولاد د هغه داوود علیہ السلام سليمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام وکذالک امرنا نجزی المحسنین بدر کو نیکانو تا چې کوم دي دا نیکان حضرات وذکریا او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ټول د اعلی صالحانو زکه صالحانو څلور مراتب او اعلی کې د نبوت ومن آبائهم او بعض داوی د نورونه او ذریاتهم او داوی د اولاد او اخوانهم او داوی د رونو ساغو چې دبل دارو ساغره چې دبل ویني د چارو دي وجتبیناهم دې ورکړو وهدیناهم مال تقول وصراط مستقیما الى صراط مستقیم لارې نیغه ذالک هدى الله د الله هدایت یهدی به من یشاء هدایت په سره چې چاله چې په شی من عبادی د خپل بندګانو نه ولو اشرکوا بالفرض کبي شرک کړي ویل حبط عنهم برباد شي بددین ما کانوا یعملون هغه چې دوی عمل کو پیدا سي مکو کې دا لو شرک یوي
شرطیاتو کې تحقق د مقدم دا لازمي نه وي لو کان نو دلته لو اشرکو بالفرض دا نه چې د انبیاو کې خطا او ګناه وي اولئک الذین دا هغه کسان دي اتیناهم الکتاب چې ما کړو ته کتاب والحکم ما دې تور کړو علم والنبوة ما ورکړو ته پیغمبري پای یکور بها پس دې کو پر کې پدې سره اولئک دا کسان دې پدې کفر کې نه مني فقد وکلنا تا صبر ولا بها پدې سمه قوم اخرین بل قوم دا پیدا فقد وکلنا بها قوما بل قوم زرا پیدا کوم لیسو بها د کافرین هغه په دې باندې کفر نه کوي بیا مختلف روایت دا سره غلي دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو شو دا قوم بل سو کی چې په دې باندې به کفر نه کوي نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي لو کان الايمان عند الثريا دا سمره لو کان الايمان لو کان الدين عند الثريا دا دین په سوریا کې تاسو هم دی لو کان العلم عند السوریا سوریا هغه کچ ستوري دي چې کوم د ټولو نو چت ایمان دوم لري وی علم دوم لري وی دین دوم لري وی لنا له نخامه بغا حاصل کی د اولاد سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه د عجمی دی عجمو کې به الله داسې خلق پیدا کی چې هغه بدا ایمان او د علم د هغه ځنه حاصل کی وکلنا بها زب پدې راو قومن دا سه قوم لیسو به هغه کافرانه پدې باندې کو فرمه کوي نو لہذا عجب کې چې کوم د داسې قابل خلک الله دې پیدا کړی دي چې دا اړ یو کار د چې غټي قرباني دي اولئک الذین دا هغه کسان دي هدا الله ورته هدایت کړي او به هدا او پس دا غي د هدایت پس اقتدی روان شه دغه انبیو د هدایت په لار باندې تم روان شه ول ورته وایا لا اسالکم زنا وانا استاسون علیه پدې باندې من اجر سمزدوری چې کې پتا سو پوج دیو تا خانه شي را کوله ان هو ان لا الا ذکر مغدا نسیت للعالمین د فرد مخلوق وما قدر الله حق قدره نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سم مسله باندې د يهود د یو عالم سره خبره کوله او څه فرمایي چې دا باب د بد عملو کې و چې کوم پدې کې بد عملی شروع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غي علماء سره خبرې کړې دي خو بهر کیف د بازي خبر نه بعد هغه فزیدو خبره نه منله نو پیغمبر علیہ السلام د توې ته په تورات کې دا مضمون ویل چې ان الله لا يحب الحبر السمين الله پاک غټ او سور بولا نخوخي او دا سړی په خپل بدن نه غټو ته مالک ابن زیب وتوي مالک ابن سیف وتوي نو کله ته او سیف ته خود خپل نوم دی بدل لګټ تورات کې دا مضمون ته نه دی ویل چې الله جل جلاله غټ عالم او سورب عالم نخوخي او دې د بدل نه غټو نو دې په غوسه نو دا ټول نه انکار وکاو دا وی چې کوم دې ما انزل الله پاک د سره په یو پیغمبر باندې وحی نه لانی د خپل ملګرو وتوی چې عجیب ده ته د غوندو نه انکار کوي ولې د موسی علیه السلام د وحی نه انکار کوي دغه هغه خبره دا وی چې بیا دوی د خپل مشرې دا کټ کو او د دې په ځای باندې د کاف ابن اشرف ته به مشرې الله فرمایي وما قدر الله دې قدر نه په الله پاک حق قدره په حق قدر سره ان قالوا کله چې دی ما انزل الله نه نازل کړي الله پاک علی بشر په انسان باندې من شی سشی استر الله وحی را لګل قول ورته یمن انزل الكتاب الذي چا نازل کړه هغه کتاب جاء به موسی چې هغه را تکړه موسی عليه السلام ولې تورات الله نه نازل کړه خو تاسو باندې جاء به موسی نورا دارنا وهدى هدایت للناس لپاره د انسانانو ته جادو تاسو ګرځوي دغه کتاب قراتوی سا ټوکړي کم تاسو د طبيعت برابر هغه ته نواخې ښکارا کوي او چې کوم د طبيعت خلاف دي هغه پټوي تو بدونها تاسو ښکارا کوي او تخفون کثیر او پټوي تاسو ډېر حصہ مداغه نه پټا کړی وعلمتم تاسو ر تعلیم درکړی شوی د مال تعلم هغه چې به تاسو نه پوهیدلې انتم تاسو ولا اباکم نستاسو فلرونا ولورته الله دا الله نازل کړی ثم سرهم به پیدا په خو دې په خپل باطل کې العبون چې دی لوبه کوي وهذا کتاب انزلناه دا قرآن کریم عظیم الشان کتاب دې موږ نازل کړی مبارک د برکت والا دې
وهذا دا عظمت د قران ذکر کیږي عظیم الشان کتاب دی انزلنا موږ نازل کړی مبارکون معنی مبارکون عالمه مبارکون قارئه عالم هم برکتی دی قاری هم برکتی دی خادم هم برکتی دی د ټول د پاره جامع نقطه داسې ویل شي وهذا کتاب انزلناه مبارک كل من يتعلق به هر هغه چې د قران سره نسبت راځي هغه الله برکتی ګرځي انزله مبارک مصدق تصدیق کول کړي الذي ذهب بين يديه چې مخکې د قران نو ولې تنذر د پاره دی چې تویل القرى اصل د کله چې مکه مکرمه ده من حولها هغه چې دینه چاپی دی ولتنذر چې خطاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شنو القرى مراد مکه ده حول د چاپیر عرب ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل جون کې د عربو ته ایمان رسول او کته تنذر کې ته ضمیر عام کې پیغمبر صحابه ټول ته د القرى به عرب واخلي او حولنا به چاپیر غیر د دې مکی مکرمه عجم ته اسلام رسول ولتنذر القرى چې عرب دي ومن حولها هغه چې دینه چاپیر دي مشرق او مغرب او شمال او جنوب پور والذین کسان یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به د ایمان لري په قران کریم وهم علی صلاتهم یحافظون په خپل منځونو حفاظت کوي ومن ازلم سوق لري ظالم د استفهام د انکار د پر لا احد ازلم ممن ده هغه چانه افترا علی الله چې دړي په الله باندې کذب درو الله باندې دروغ وتړي په نسبت د ولد سره په نسبت د شریک سره دا په الله دروغ او قال يدا سي اوحي الي وحي اشهد ما ولم يوحى اليه وغت وحي نشوي دا د وحي دعوه کوي لکه مسلمه الكذاب الله باندې دروغ تړلي وسره اوحي الي دا دعوه کوي چې ما ته وحي کوي چې پیغمبر علیه السلام ته وحي کوي اوحي الي الله فرمای ولم يوحى شيء هغه ته هیڅ شي وحي نشي ومدارنګ دینه بل غټ ظالم شتي ممن قال سأنزل هغه چا نه چاوي سبب داسې قران جوړ کوم چې کوم پیغمبر ته دې سأنزل زنه چې زما جوړ کوم اسلام انزل الله صحیح چې الله نازل کړي دا د عبد الله ابن ابي سرح متعلق ویلي چې عبد الله ابن ابي سرح یو کس ایمان راوړی دی او خسته خطیو کاتب د وحي او کوم وحي بنازل دلانو پیغمبر علیه السلام بدته ویلي یو ځل چې کوم د انسان د تخلیق مسله وا چې الله انسان پیدا کړی د پلان کې سیز نه د پلان کې سیز مخکې آیات پیغمبر وی او دلیل اچانک د پخله باندې دا جاری شول چې تبارک الله احسن الخالقین پیغمبر علیہ السلام ته دا آیات حصہ دا پکې وی په دې چې باندې د متردد او شکی شو چې دا ټکه خو ما جوړ کو دا غي وجنه به ته او تخفیض مرتد شو فتح مکه موقع باندې به حضرت عثمان صاحب دغه سفارش وکړ او سفارش قبول شو به ایمان راوړ بیا وروسته خسړې ویلې شي چې بیا وفات کېدل په سجده باندې پروت سجده کې دغه ضرور تللی انو دې موقع باندې ورانی کړی د بدا به چې کوم دې سأنزل زرد چې زبم جوړ کوم استما انزل الله څنګه الله نازلې دې قرآن په زم جوړوي شي ولو تراکتوین اذ ظالمون وقت ظالمان فی غمرات الموت فسلګو د مرګ کی وی والملائکه فرشتي باسطو ایدیهم وګدون کې د لاسونه وی هغه تدا سفر راو چته کې نه غږی وتوی اخرجوا تاسو باسی انفسکم فلروحنا اليوم نذ تجزون تاسو ته بند درکې دی شي عذاب الهون عذاب دسبکوالی بما کنتم فسبب هغه چې وی تاسو ته اتقولون تاسو علی الله فالله بني غیر حق غیر حق خبر وکنتم تاسو عن آیات هدایت الله تستكبرون تاسو تکبر کوم ولقد جئتمونا تاکي تاسو برازي زما فاطمه قرادا ځان لزان لا هر انسان بد الله مخه ترازی بلا مال و اولاد نبو سر مالی نبو سر اولادی کما خلقناکم څنګه ما تاسو پیدا کړی اول مره اول کړه حدیث د بخاری کې دا راغلی چې تحشر یوم القیامه تاسو په غون قیامت کې راجمع کېږي حفاظا عراتا غرلا الله مخه تبر راجمع کېږي حفاظا په لخبي پیزار به التنی عراتا بربند کپڑے به التنی په خپل ځای خبر ده چې کپڑے بچاتا چولې شي سوق با چولې شي او ناسونه تبر راجمع کېږي کما خلقناکم څنګه چې مې پیدا کړی اول مره ترکتم تاسو به پرې ما خولناکم هغه چې موږ تاسو له درکړي دي د مال نه هم بیل او د اولاد نه هم بیل
ما چې کوم درکړي دا تاسو پرېږدي ولا ظهورکم وروسته د خپلو شاګانو نه وما نرى معکم زه به نینم تاسو سره شفعاءکم ستاسو سفارشیان الذین هغه سفارشیان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ انهم بېشکه دوی فیکم شرکاء او په تاسو کې شریکان دي هغه ستاسو شریکان به تاسو سره په مخه نه راځي لقد تقطع تاخیر سره پرې به کړی شي بینکم ستاسو په منځ کې وضل عنکم ورک به شي ستاسو نه ما کنتم تزعمون هغه چې تاسو ګمان کوئ محمد وآله وأصحابه ولا حول الله ترضى زمن ویل ورته ستاره زړه فارو کوي مخبل الله قبول ژوند زندگی الله پر کتاب باندې خسته څومره مسلمانان په قرآن سره مینه کوي الله ته سره مینه کوي د قرآن خدمت کوي الله د حاجات پوره کوي الہ العالمین آفات و بلیات و نظم د ټول حفاظت کوي څومره بیماران وي الله شفا کامله نصیب کړي او قرضداري وي الله د قرضونو نه آزاد کړي د چا هر قسم پریشانیاں وي الله تمام پریشانیاں ختم کړي د غمونو نه مصیبتونو نه الله حفاظت وکړي د پیغمبر علیه السلام څومره د خیر دعاګانې الله زموږ ستاسو حصه وکړي کوم شرور نه پناه وغوښتي الله موږ ته پناه نصیب کړي الله خیر خاتمه زموږ په ایمان صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله